نه دي ورسره سوی د دې ویډیو ما وکتله هغه د کینسر ډاکټر دی ډېر ماهر دی د 15 کالو څخه خدمت کوي هغه ویلې زه به دا بل یو خبر ته جوړه کړم ویلې ول پخوا زموږ په دې علاقه کې کینسر به داسې یو مریضي وه چې د وینې کینسر دی یا د ګردو کینسر دی یا پلانې دا خو ټیک بس اوس تر ټولو زیات تعداد د چی زیات سوی دی د مرۍ صحیح دا سینه چې د دې کینسر زیات سوی دی ولې وجه څه ده والوجه دا ده چې دا ګرمې چای کوي ګرمې اوبه څښي ګرم شی خوري نو چې کله ته ګرم شی خوري دا ستا دغه مرۍ چې کومه ده دا د ساه نالۍ نه دا بله د خوراک چې کومه ده دا دومره مطلب سوځل کېږي آخر دا زخم پیدا کړي چې زخم پیدا کړي ته نورې ګرمې اوبه ورباندې اچي ته نورې ګرمې لکه زموږ خلک نه وایي زه یخ چای نه کوم ماته به ګرمې چای راکوې ژبه هم ورباندې وسوځي تالو هم ورباندې وسوځي شونډان هم ورباندې وسوځي د هغه رقم دغه مرۍ چې د هغه ورباندې وسوځي بیا چیش کېږي دا مرۍ زخمي سوه چې زخمي سوله بس په هغه اول سټیج کې په هغه اول شپه کې که چېرې داسې مسله راغله ژر ډاکټر له ولاړ ټېسټ وکړه بیا ژر د دې جوړېده ستا دا درېیم څلورم سټیج ته چې خبره ورسېدله بس بیا دوی موږ له چې راسي موږ ټېسټ وکړو موږ دا کینسر سوی دی دا به مري او تر ټولو زیات اوس د دې خبرې څخه خلک مري تر ټولو زیات دا ډاکټر وایي دا زموږ د علاقې ډاکټر د مریضان زموږ د علاقې هغه ولر راځي تر ټولو زیات دغه چې دی هغه مري اوس په دې خبره باندې سر خلاصېږي نو ګرمې چای چې دی هغه به قطعا نه کوئ ګرمې اوبه به قطعا نه څښئ بیا کله کله موږ نه یو موږ کله دا مرۍ چې دغه لږ ښایسته زخمي سي بیا موږ چای کوو داسې پر داسې سینه باندې ولګېږي لکه اور چې ور واچوې موږ دا خیال چې دا عادي کیسه ده عادي کیسه نه ده دا هلته زخم دی دا زخم نور تازه کوي لکه مالګه چې ورباندې اچوې بس څومره دا زخم یي بس بیا کرار ولاړ شي هغه ځای ته ورسېږي چې بیا انسان علاج ته هم نشي کولی دا خو دغې تورې درته ووایي صحیح سلو نو خبره مې دا درته کوله چې موږ ته مطلب خبره مې څه درته کوله چې موږ سلامتیا غواړو سلامتیا څه معنی سلامتیا دا معنی چې زه غواړم چې الله پاک زما حفاظت وکړي نو ما ورته لمنځونه کوم او په لمانځه کې الله پاک زما او ستا حفاظت تېر شوی دی اوس دلته چې پیغمبر علیه السلام زارۍ راته کوي ما دا خبره ته کوله پیغمبر علیه السلام او الله چې موږ ته زارۍ کوي په دې راته کوي ګورل ډېر لوی د جهنم اور دی مکه وکنی هغه اور له به ولاړ سي ډاکټر موږ ته زارۍ کوي مکه ګرم شان مه خوره ګرم شان مه خوره ډېر تاوان درته کوي ډاکټر ته څه تاوان کوي تاوان ما ورته کوي الله پاک دې موږ ته ښه ژوند را نصیب کړي الله دې د هغه بیمارۍ وساتي چې هغه د زغملو نه وي هغه د وړلو نه وي هغه د برداشتېدو نه وي هغه د بدنامۍ سبب وي هغه د ستړیا سبب وي الله پاک دې زموږ ګناوې د غسې راورسوي الله پاک دې د هغه ګناو د هغه بیمارۍ څخه وساتي پیغمبر صلی مبارک په ویلي یا الله د بیکاره بیمارۍ مې وساته چې زه ویلی نسم د انسان چهره خراب شي بدن خراب شي سترګې خراب شي ټول نظام درهم برهم شي ولی یا الله ما د داسې بیمارۍ وساته او د دې بیمارۍ مې هم وساته یا الله چې زما دشمنان په ما خوشحاله شي چې دی خو هم په دا بیمارۍ کې اخته شي الله ما د داسې حاله وساته عادي بیمارۍ زکام یې د سر درد دی تبه ده ملا خوږېږي خېټه خوږېږي معده خو دا پروا نه لري پر دې ډېر اجرونه الله پاک چا درکوي خو د داسې بیمارۍ دی الله پاک په دې هسپتالو کې پراته ټول مریضان جوړ کړي که مسلمان دی که کافر دی الله پاک دې کم څوک ورته مخ دی الله دې وساتي الله دې د خپل وحدانیت په خاطر وساتي الله دې موږ ټول ټوله وساتي الله پاک دې موږ ټوله ته شفا راکړي الله پاک د بدمرغۍ د بدقسمتۍ وساتي داسې ژوند دې الله را نصیب کړي چې الله را څخه راضي سي د الله رسول الله څخه راضي سي داسې ژوند دې الله را نصیب کړي چې هغه د جنت سبب وګرځي له داسې ژوند دې الله موږ وساتي چې هغه د جهنم سبب جوړیږي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ښایستې طریقې را نصیب کړي بغیر د ایمان بغیر د اسلام بغیر د کلمې د یو آن هم الله موږ ته ژوند نه راکوي الله پاک دې موږ غریبان عزیزان دا اوس سوی اجتماع ختمه شوه د دې واحد مقصد دا و د تمام کائنات چې کوم انسانان دي هغه صرف او صرف دې تور لر راسي چې ژوند هم پر دې توري او مرګ هم پر دې توري چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله